بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو رپورټ سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره اتره به کوو افغان کډوال حوالې سره پرون تللی وم تورخم غاړې ته نو افغان کډوال مې ونلیده په لاره باندې نو ما ویل راځئ چې ټکر صاحب نه تپوس وکړو چې یاره دغه افغان وروڼه چې کم دی نو کومه نیټه یې ورکړې وه کم تاریخ یې ورکړی و نو په هغه ورځو کې ډېر زیات رش و کډې وې روانې وې نو ټکر صاحب ډېره مننه پروګرام ته په راتلو کې او تاسو موږ له بار بار چې کم دی ټایم راکوئ خو لومړنی سوال زما همدغه دی چې پرون زه لاړم نو د پېښور د کارخانو نه والی او در لنډي کوتل در 0 پوینټ پورې ما افغان کډوال نه ولیدو او دې سره سره چې کم دی نو نه ما د هغې کډې ولیدې چې په ټرکونو کې پرتې نو څه وجوهات دي نو داسې لکه څنګه چې تاسو قصه کوئ نو داسې ښکاري چې یا خو پکې چوټي وه نو چوټي په دې عمل کې شته نه او لږ د سوستروۍ د عمل لږ ښکاري او په دې لږه خبرې کوو چې دا ولې ځکه چې کوم په دوی غږ وشو نو هغه لومبی سپتمبر د دې نه وروستو بلکې دغه لومبي سپتمبر نه د بیا واپسۍ سلسله ټیک ټاک روانه ده اگر چې په دې کې میټینګز وشو د وزارت داخله د سیفران بیا چې کوم دلته افغان تجار دي چې یاره په دې کې څه نیټه یا وغځول شي څنګه چې مخکې به کېدل چې 6 میاشتو دپاره به هغه نیټه وغځول شوه خو دا ځله وفاقي حکومت وی چې نه به اټس فاینل چې دا حتمی فیصله ده تاسو به ځئ نو بیا مونږ وکتل چې د پنجاب نه کډې راغلې د سند نه راغلې د بلوچستان خو د چمن په لاره باندې ایون د آزاد کشمیر کې چې کوم افغان کډوالو بیا پکې دا خبرونه راغلل چې دلته کم کیمپونه دي د هغې په تړلو لاس پورې شي په هغې کې 2 ډېر مشهور په هریپور کې چترا لور اپر دیر کې دا کیمپونه وتړل شو بیا موږ د ثوابۍ د کیمپونو نه کډې ولیدې دغه شانتې د مردان نه د نوخار نه لږې ډېرې بیا دلته ازاخیلو کې چې کومه ګاډي راتلل د پنجاب نه چون کې نو دلته بیا پکې مسلې وې زنانه وې ماشومانو بیا دلته کیمپ کې د هغوی رجسټري بهرحال دغه لړۍ د واپسۍ ټیک ټاک دوامداره دا او وا دا نه چې اوس بنده ده روانه خو تاسو اوس ووایئ چې داسې ګورئ دغه چې کوم واوړېدل په دې کې پی او آر کارډ هولډرز ای سی سی کارډ هولډرز او غیر قانوني ټولو اوس چې کوم د پنجاب نه راغلي نو د هغوی خو دلته څه کیمپ ونه بیا پکې دا خبرونه هم راغلي چې پنجاب نه راشي نو نوخار کې اوسېږي نو دا ټول دلته خو انتظامیه اکټ یو د زمونږه که ضلعي ده که صوبایي ده که حکومت دی خو اوس دلته چې کوم د پخوانه افغان کډوال دی په پښتونخوا کې لکه دلته 43 کیمپونه نو 15 خو هغې کې ډي نوټیفای کړی شول لکه اوس په دې خبرو کوو چې دا ولې د عمل داسې لږ سلو ښکاري یا ګاډي تاسو نه لیدل یا خلک نشته په کیمپونو کې یا کډې روانې نه دي نو شاجي داسې ده چې کم دلته کیمپونه دي د هغې په تړلو ټیک ټاک کار روان دی د سیفران یو ډېر مهم میټینګ شوی دی د غځېدو د ایکسټینشن د مودې اس قسمه امکان نشته چې کم حتمی تاریخو 1 سپتمبر نه واپسی هغه په ځای دی د واپسۍ عمل چې کم دی نو هغه روان دی خو د پنجاب سند چې کم رالل هغه لاړل پښتونخوا کې چې کم دی اوس دلته په دې خبره کوو چې د عمل ولې لږ داسې سلو یا سست ښکاري نو ګوره ډېر خلک دي د دوی سکرینینګ دی د دوی روزګارونه دي دا به راټولیږي سر ستاسو خبره د غزي کې کټ کوم خو اکثر لمونږ بورډ بازار ته لاړ شو تاسو هم تللی هغې هم دغه وینا کوي چې یاره داسې ډېر تاریخونه را کړي دي دا هغې وایي چې کرک ډاون به کوو حکومت وایي دا به کوو خو هغه په نظر نه راځي نو هغې په دې ډاډ باندې چې بس بڼه دا تاریخونه مخکې هم را کړي بس همدلته کې هېڅ هم نشته دی لکه ګوره داسې هم نه ده لکه څنګه چې دوی ګڼي حکومت دا ګوره چې موږ خبر راغی داسې چې ایکسټنشن وشو نو موږ به یې ټولو نه مخکې وایو که نه بریکینګ نیوز به خو فلحال نشته د وفاق چې کومه لکه اوس چې د سیفران کوم دا نو په هغې کې په هغه میټینګ کې باقاعده ټیک ټاک په واضح ټکو کې چې کوم متعلقه دی کې چارواکي او افسران والا حکامو نو هغوی ته وویلی شو چې دا ګوره فاینل حتمی ډیټ دی لکه زموږ په پښتونخوا کې دی زیاتره لکه تاسو وګورئ چې دلته غالبا 4.5 لکه خواوشا پی او آر کارډ هولډرز دي اوس هم ټیک شو کیمپونه دي نو دا کیمپونه اوس دا چونکې دلته خو 40 کاله خلک اوسېدل په دې کې بیا سرکاري ودانې دي په دې کې بیچیوز دي په دې کې سکولونه دي نو د هغې هینډلنګ اوور چې کوم دی که نه ضلعي انتظامیې ته او صوبایي حکومت ته دا ځان له یو پراسس دی لکه کډې خو به کډوال اوچتې کي صحیح ده د هغوی کورونه دي نو که د هغې څخه شا کوړی شي اوکې لرګي ګینې خو دغلته چې کوم هسپتال دی سکول دی یا نرسري ده نو خو سرکاري دي
نو د هغې به ضلعي انتظامیې ته هینډینګ ورکېږي، منتقل کېږي به، او دا خو داسې نه چې بس شاجي چابي واخلی، دا خو سرکاري شی دی. نو په دې کې کاغذي کاروایي کېږي. بل په دې کې UNHCR چې کوم دی نو افغان کمیشنریټ، دا پکې ټول فریق دي او زمونږ حکومت صوبایي، نو دا به ټول په یو ډېر ټیک ټاک هم آهنګۍ سره کېږي. نو ځکه تاسو کډې نه یې لیدلې. دا ده چې عمل مونږ ته د سوستروۍ ځکه هم ښکاري چې د وفاق او د صوبایي حکومت د پښتونخوا چې کم د افغان کډوالو بیا ستنېدنه ده، نو په دې دوی مونږ ته د روز اول نه په یو پیج نه ښکاري. لکه هغوی خو یې ودیوځي او دا د هغوی ډومین هم دی، د وفاق د هغوی اختیار هم دی، د سیفران د لاندې راځي، مسله ده وفاقي، نو هغوی یې ودیوځي. دلته صوبایي حکومت بیا بیانونه د افغان کډوالو په حق کې راغلل چې یاره لکه انساني بنیادونو باندې دا کار پکار دی، تدریجي پکار دی، مرحلهوار پکار دی. نو هغه څیز موږ دوی سره اوس ګورو. لکه علي امین ګنډاپور صاحب دا ویلي چې موږ به تنګو نه، باقاعده پولیس ته هم دا احکامات دي. نو تاسو ګورئ د دوی سره زیاتې نه کیږي. زمونږ ضلعي انتظامي صوبایي حکومت او پولیس د افغان کډوالو سره کینی، باقاعده ښه په حیا عزت ښه په مینه باندې په هغوی جرګې کوي، مرکې پې کوي، پوهیږي یې چېرې تاسو به ځئ. نو ورو دغه پروسس را روان دی. وختي ما تاسو خبره کوله، تاسو وایئ چې په 3 تاریخ 800 وتلي، د هغې نه پس شمېره 200 ته راغورځېدلې. په دې ستمبر کې موږ کتلي چې 3,500 4,000 ته شمېره ختلې وه، او 2,500 او 700 داسې 3,000 پورې. نو سلاک خواوشا افغان کډوال خو اورېدلي دي په دې لړۍ کې، او نور چې کوم دا سلسله، نو دا به تاسو ګورئ چې څومره کیمپونه ډینوټیفای کیږي او د هغې انتظامیو ته ضلعي ته او حکومتونو ته حواله کیږي. نو دغه شانتې تاسو به بیا ګورئ چې دغه سلسله به جاري وي او ودرېږي نه. فلحال لکه مطلب د حکومت لخوا دا هېڅ خبر نشته چې ګینې دوی دې نه ځي، بلکې د واپسۍ احکامات انټیکټ دي، په ځای دي. ټکر صاحب اخرنی سوال کوم، بیا پروګرام اختتام ته ځي. وختي زموږ یو جرنالست ورور پکې دا خبره وکړه نه موږ تحقیق غشته چې افغان کډوال ولې نه ځي، یا مطلب دا پرون موږ یو منعکتونه هغې وینا دغه وه چې یاره د ټرکونو ډېره غټه مسله ده، ترانسپورټ چې کم دی، بیا د هغې د کرایګانو ډېره مسله ده. نو څه به وایي په دې باندې؟ دا خو موږ د لومړۍ ورځې نه دا وایو چې چونکې دا خو په لکونو خلک روان دي، شاجي یو 10,000 20,000 50,000 خلکونه چې ته دې ځای نه روان کول ته ورسوه. دا خواوشا 15 لکه د خلک دي چې دوی د واپسۍ خبره ده، زه 13 لکه یې کوي. نو دا ډېر لوی خلک دي، دا یو ځای نه بل ځای ته رسول. نو په دې کې بیا ځینې خبرونه راغلل، خلکو افغانانو سره زموږ خبرې وشوې چې څوک تل چې یاره کرۍ کېږي 1 لاک زموږ نه 2 لاک اخیستې شوې ده. نو دغه مسله خو د ترانسپورټ شته دی. بیا پکې دا ده چې چونکې د یو ملک نه بل ملک ته اوړېدل دي، نو دا خو ډاکومنټیشن پکار دی. داسې خو نه کېږي چې بس ته ګیټ کولو که ورځه که نه، او حالات هم داسې دي. نو هغه چې کم ډاکومنټس دي، نو مطلب یې چې ګورئ په پلانینګ کې مونږ لږ لیک کوو، لکه دا ډېر لوی عمل دی. او بیا پکې مسله دا وه چې وفاق او صوبایي حکومت دا په سیم پیج ونه، کوارډینیشن ونه، په دې واپسۍ په عمل باندې اختلاف هغه مونږ ته بالکل برسیره دی، ښکاره دی، واضحه دی. نو بیا پکې دا څیزونه، دا مسلې انتظامي توګه دا لاندې پاتې شي. نو پکار ده چې ټرانسپورټ باندې اوس ټیک ټاک یا دې ته ګاډي ډیډیکیټ کړی شي چې دلته ولاړي 200 ګاډي 100 ګاډي چې هغه بس صرف د دې لپاره چې تاسو بس ګاډي په ټیکه دې واخلي، هر څه چې کوي چې تاسو دلته ډکوئ او دا هلته وړئ او واپس راځي، هغوی ته د پرمټ ورکړی شي. او که نه دغه بله طریقه نو بیا خو د هغې دپاره هغه ټیټ کاغذونه دي او ټمپرري چې کم د که نه، نو د هغې د وجې هم دا مرحله موږ ته سلو ښکاري. نو دغه پکې یو مسله ده. خو دا ځل چې کومه ده لړۍ ده او روانه ده، نو په کار ده چې د ترانسپورټ پکې خیال وساتلی شي چې د خلکو حق تلفي ونه شي. ډېره مهرباني ټکر صاحب، تاسو موږ سره ډېرې ګټورې خبرې شریک کړې، او یقینا چې افغان وروڼو ته زما دغه یو میسج دی چې هغوی دې دا نه ګڼي چې دوی به موږ باندې قانوني کاروای کوي او کرک ډاون به کوي. زموږ د قانوني کاروای یا د کرک ډاون مقصد دا نه دی چې تا دې بېعزته کړي یا دې په بېعزتۍ باندې دغه پاکستان نه وویستلی کړي. په عزت باندې راځي، تاسو سره کینی، پاسي، جرګه کوي چې یاره خپل پاک افغان وطن ته واپس یو کوي. او دې سره سره زه هغه ټرکونو ډرایورانو حضراتو ته هم دغه وایم چې څومره تاسو نه کېږي خپلې کرایګانې چې کوم دی مناسب کوي، چې دغه کم وروڼه دي چې هغه خپل وطن ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي. نو دغه زموږ نننی ویډیو ریپورټ، در بل ویډیو ریپورټ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.